ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپو یم، کیمرامین راسره یاسر خان دی. یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې د شیرپو وارثي نه حاضر یم. چېرته چې د آفتاب احمد خان شیرپو او سکندر حیات خان شیرپو په تعاون سره یو ډېر لوی پري میډیکل کیمپ زه وینم. په لومبني ځل باندې داسې یو ډېر لوی پري میډیکل کیمپ وینم چې ډېر په ښه طریقه باندې د مریضانو پکې خصمانه کېږي، د هغوی چیک اپ کېږي، هغوی ته دوایانې ورکړل کېږي، هغوی ته چشمې ورکړل کېږي او د 2500 نه زیات د زنانو د نارینو تر دې وخته پورې اپریشن وشوي. هغه مریضان چې ډېر های لیول سره د هغوی اپریشن وي، د هغوی له باقاعده چټ ورکوي او هغه به ځي او هسپتال کې به هغوی له بالکل فری علاج کوي. ګرانو کتونکو د تېرو 15 ورځو راسي د دې موږ پرچار کوو او پرچار هم چاته کوو؟ پرچار هم دې خلکو ته کوو چې تاسو راشئ. دې کې پارټي نشته، دې کې سیاست نشته، دې کې مخ مروت نشته. دلته سیول ډیفنس والا ناست دي، د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی چې کوم دي نو د دې پوره چې کوم دي سیسټم یې روان کړي. بیا شیرپاوال چې کوم دي ځای په ځای ولاړ دي، هغوی خپل چې کوم دی نو کومک او مرسته کوي او ایز ا سوشل اکټیویسټ چې کوم دی دلته کې راغلي دي. ډېر خلک په دې کار خیر باندې خفه دي. عجیبه خبره دا ده پروپیګنډې کوي چونکې شیرپوهن یوازې دا پري میډیکل کیمپ نه، دلته سکولونه، کالجونه، یونیورسټۍ، سړکونه، پی ټي سی ایل، ګیس، بجلی، دا په تعلیم په مد کې، د صحت په مد کې، یعنې تنګي هسپتال، دا RC چې کومه ده دا پړه کې چې کوم دی د آفتاب خان یو کمرشل ځای ورکړی دی او دا په جریبونو کې ده، په جریبونو کې. نو هغه خلکه دا ټول هر څه په خاطر کې وساتي. دا پري میډیکل کیمپ دا د هغوی په دغه باندې ډېره وړه خبره ده، خو زموږ په دغه باندې دا ډېره غټه خبره ده. د ایربورو په پراجیکټ کې چې د 3 ورځو کې کم دلته کې مریضان چیک اپ وشو او بیا مریضانو ته اپریشن وشوي او هغوی ته باقاعده چې کوم دی تاسو ته ښیم چې په قطار ولاړ دي دا چشمې، قیمتي چشمې راغلي دي، ورسره دوایانې دي، دا چې کوم دی نو دا دلته کې ورکړل کېږي. پریکټیکلي به ته ښیم. پرون چې موږ کومې خبرې کړې وې نو الحمدلله هغې نن رنګ روړی دي. خلک ډېر په ډسپلن کې دي او ډېر په صبر باندې باقاعده چې کوم دی نو دغه په قطار کې ولاړ دي او د انتظامي سره چې کوم دی نو کومک او مرسته کوي. نو دا یو ډېره ښه خبره ده. تاسو وینئ نو تاسو ته ښیم چې په قطار کې خو ښکلې ولاړ دي، باقاعده چې کوم دی نو په قطار کې ولاړ دي او په نمبر چې کوم دی نو خلک راځي. چاته چشمې لیکلې وي، اوس کار صحیح دی، صحیح دی، بالکل خوشحاله خو یې که نه؟ بالکل خوشحاله. تا ته ډاکټر څه وویل؟ تا کې څه فرق دی؟ فرق دی کې څه دی؟ سترګې دې پوری دي؟ شیرپوهن نه خوشحاله؟ ډېر زیاته. بابا شیرپوهن نه خوشحاله؟ ډېر زیات خوشحاله. د کوم ځای؟ دوا وه چې خدای یې ولټل. د دیر ګوره، د دیر دی خوشحاله دی. ګوره ته مشره خوشحاله رحیم بابا خوشحاله. دا ګرانو کتونکو لږ څه مشرفان نه خوشحاله مشره څنګه وروستو شعر دا زه راشه که نه مشرف بخیر بخیر بخیر. زه پکې زیم نه راغلی که نه قطار کې خو انتظار وکړو. خیر دی چې ښه په مزه وشي. مشره څنګه چلې ښې؟ دا زمونږ ریټایر پولیس والا یو ډېر تکړه افسر او دې هم راغلي دي. څه وایې مطمئن یې؟ السلام علیکم بابا. څنګه بابا د ماړو چیک اپ وشو که نه؟ او چشمې دې نه وې شو؟ نوي دي. نوي دي؟ اپریشن ډېر کامیاب اپریشن هم وشو. ګرانو کتونکو دې مشرتوب وګورئ او 1000 روپو نه دې بچ شو او یو چشمې هم ورته ورکړې او دوایانې هم ورکړي او نن پکې داسې خوشمازي کوي، داسې ګرځي راګرځي پکې. هلک شو هلکه. زمونږ مشران دي پکې. صحیح صحیح. ګرانو کتونکو دا زه ګورم څنګه یې مشره
خیر داسې خو دلته یې که نه خوب کوه هسپتال خلک لګي عوام د سره لګي نن خو ډېر ډسپلین کېږي اصل کې نن چې دا پرشي سي کو نو موږ بیا وردان او دوايانې ویلې که دغه دي نو به چې پورته وړو بیا موږ ستاسو د دې سټاف والا مننه په دې کوو چې دې باوجود درې ورځې ښه په کامیابۍ سره هغوی دغه کړی دي دا ګوره ګرانو کتونکو د هسپتال چې کومه ریسي انتظامیه ده او سره ښه چې کوم دی جوخته لګیا ده څه ویې ته دیګه خوشحاله دا ډېره غټه خبره ده راشه که نه څنګه چل دی خوشحاله یې که نه څه خوشحاله دي د خلکو څه پوښتنه خوشحاله دي ځکه چې غریبانان خلک 1 لک روپۍ په اپریشن باندې خرچه راځي بار شفا اسلامآباد ته ځي او دلته فری هر څه فری اف کاسټ هر څه میډیسن چشمې اپریشن پورې هر څه پورې نور څه نه خوشحالي او بیا نه خبره ورشه دا مه ته وتورې تاسو خوري خو نه یاره زه ورته ځان خیر مې دا چې ستاسو سترګې خو ټیک ټاک دي بیا زما دی کې بالکل جی خامخا څه به کی کنه ګرانو کتونکو په دې هسپتال چې دننه څوک دی او خو دې وخت کې زما دا ویډیو ګوري تر مازدیګره به دا پری میډیکل کیمپ روان وي نو د دې هسپتال نه به یو کس هم بغیر چیک اپ نوځي دا د سره زمونږ وعده ده او سبا هم چلي بل یې هم ورکړه ورځ زبردست ښه سبا څلورمه ورځ یې هم ورکړله دا ډېر غټ کار وشو ها عبادت چا ته خو دلته نظر ساتي که نه څه پوزیشن دی د خلکو تاثرات جذبات او بیا په دې ګرانۍ کې دا کوم صورتحال روان دي درانه پیانې څنګه روان دي خو چې څنګه ګرځو ایوب خان به یو تاسو مننه کوو چې تاسو سیم اواز د چې بار ځان راځي او نو چې کوم ګرځو خلکو نه تاسو کوو نو باخدا خلک شکایت ده ډېر زیاده د ډاکټرانو سره موږ خبرې کوو چې 1 لک نه 2 لک په دې باندې چغه دي اپریشن باندې ګیلاس چې کوم په بار 1300 روپۍ دا یو چشمه دا چې دا بازار د دې د قطرې چې کوم کم از کم په 200-300 روپۍ دا یو قطره اوریجنل میډیسن ورکړي چې باقاعده خو په یو هغه کې کوم دی چې دې اپریشن کې ته باقاعده نور دا غږی څه او یو دا بل دې خوشبختي چې د مشر خان سره ما دې هسپتال لپاره ایکسرې ماشین هم باقاعده زموږ په څیر چې رسیدونکي به یا راغلي یا مالاري یو امبولانس دا هم د هغه دلته دې هسپتال لپاره ډېره ډېره ګرانو کتونکو د امبولانس قیمت 2 کروړو نه زیات دی ما ته په دې سره مزيف سي السلام علیکم मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है मैं अच्छे मद्रासा हॉस्पिटल महसूस साहब मैंने सुना है कि चौथा दिन भी आपने दिया है यहाँ जी बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि वहाँ पर बहुत रश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीज हैं मोदी के बहुत ज़्यादा पहले जो हमने यहाँ पे रश है इंतज़ार करना पड़ेगा इधर अगर फिर शोर करना इंतज़ार करना पड़ेगा ये तुम्हारे बच्चे का है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक तो चेकअप जिसको सिर्फ वो चश्मे चाहिए या किसी का ऑपरेशन हो किसी का बड़ा ऑपरेशन हो तो इस तरह मरीज ये लोगों को मुकम्मल यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं अमूमन ज़्यादातर मुश्किल जो है वो चेकअप के हैं हज़ारों की तादाद में पहले दिन भी 1000 से 100 थे कल भी चेकअप करने के बाद उनको मुफ्त नशियात दे रहे हैं मुफ्त चश्मे दे रहे हैं और फिर कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको बड़ा ऑपरेशन है पेट मोटे का और कुछ छोटे ऑपरेशन वाले भी हैं जिनको नाखूना बड़ा है तो उनकी सर्जरी हम यहीं करते हैं तो वो तकरीबन आज 2 दिन के अंदर हम 250 से ज़्यादा एक ही टाइम में इतना बड़ा कैंप जगह पे लगा जी बिल्कुल हमारे जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कैंप्स चलते रहते हैं हम महीने में 3 से 4 कैंप्स जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पे महीने में 3 से 4 कैंप्स करते हैं जिनमें से एक कैंप यहाँ पे होंगे तो ये 4 सदा में हमारा पहला कैंप ये हमारा सर्जिकल पहला कैंप और उन तेरी माँ नोट दिया ना होना ता होना प्रीदा ना सब प्रीदा ना यहाँ पे हम लोग तो फोटो जो कभी आता तरावाड़ है कहाँ डिपुना वाला ना वो सर करो वो फॉर्मा तो पजर क्यों डाले कहाँ यहाँ पे
हमारे भी उपकार है कि अजीब की शेर को आगे आगे अजीब की 114 नंबर باندې وړي د نمبر زما پاغې نه سر ایک چچا لگا چچا और एक हम 33 باندې نو लोग तो तंग कर रहे हैं लेकिन पूरे वीडियो यहाँ पे बड़ा ویډیو نه کلیپونه دې سره لګو یا توړې نه کوي देखिए यहाँ पे लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है खासतौर पे आई की कोई फैसिलिटीज़ नहीं यहाँ पे आई का कोई या फिर इस्लामाबाद دم نه और यहाँ पे लोगों के पास कोई 14 जीवन के बेसिस तो ये लोगों का नहीं ये 68 फायदेमंद है 6800 जिसको लोग फ़ायदा उठा रहे हैं 68 लोग आ रहे हैं तो बाकी यहाँ पे इंतजामिया बहुत अच्छी है जो 100 का ना 100 के प्रांत दे को आप एक का एक मुकामी इंतजामिया है एक का 100 कुछ लोग हैं जो वापस डाउन जा रहे हैं दादी मुदर यहाँ पे कोई इश्यूज़ में नजर नहीं आया रश है लोगों का रश है भीड़ है पर चल छोड़ देता ना जो है ना इंतज़ाम जो है वो मुनज़्ज़म सर हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और खराज तस्लीम भी पेश करते हैं कि ये सलाह के में भीड़ में आपने जो लगाया यार रिंग के मत बस और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी इसी तरह जी इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप वाड़ा कितने नहीं ये पे हो जाएगा आपने इस इलाके में आने का यहाँ पे जो नई लोग में सर ډېر زیاته مننه ګرانو کتونکو تاسو ته خیر خبره کوله دا ورته ایمیل دپاره هغه د میل دپاره خو بهرحال اوس د دې تنبو دننه چې کوم دی نو زنانه هغه په نمبر را پرېږدي او ډېر په طریقه باندې چې کوم دی سیسټم روان دی ما د رحیم خان سره خبرې کړې ورګدې یو مشر سره خبرې کړې नंबर पर छोड़ रहा है इसलिए राशि यू सुबह का लिया हुआ तो अभी है नंबर पर छोड़ नंबर पर हाँ हमारा ये सारा लोग बराबर है मुंगा पख्तून से पंजाबी का ठीक है मुंगा नंबर ना भेजे बिल्कुल ठीक है नंबर पर छोड़ हाँ دا بس اور کہہ رہے وہی کہہ رہے وہ جو ڈرے ہیں نا इधर इंतजार करना صحیح صحیح خاص ګرانو کتونکو دا ورور وایي چې په نمبر باندې ځې نو بالکل او په نمبر باندې څومره ښکلې داري کمپیوټر والا په موږ تاسو کتونکو کې راشو نن څومره ښکلې طریقه باندې چې کوم دی هغه سیستم روان دي او هغوی ناست دي په دغه باندې خطار ته وګوره هغه رقم زنانه چې هره کمره دې ته 1 2 3 4 5 6 7 پورې کمرې ورکړې شوي دي او دغه سیستم روان دی ریم سیستم څنګه روان دی پرون سل ټایم کې لږه بجلي لاړه نه انشاءالله چې د سهار 7 بجې لا سیستم روان شوی دی موږ چې کوم ډاکټر صاحب راغلی دی چې خبره باندې 2 بجې ته کې حاضر وو او هغه سیستم او هغه متجور کړه کې په ټوکن باندې کار روان شوی او نمبر نمبر په کوم څه دی په دا مسله شی و چې به نمبر په کې راغلی و اساس زمين غلطي و اساس د خلک موږ سره کې راغلی کوي چې په څه کېدل دا هغه سیستم د خراب شوی دی چې ان شاء الله چې سیستم دې ټیک روان دی ټیک دی بیا مریضم ټیک دی چې ټیسټونه صحیح روان دي چې اپریشن روان دي چې تاسو کې لږ مخکې لاړل لکه نو مریضان لا اپریشن شوی په بیت باندې پاتې دي ګټه به موږ انسان دا کې په دوام نه هیڅ کې اوسې با او سکولونو کې هم کار کوي چې موږ کې وایي تاسو دا شانته په یو سکول کې چې کوم دی 1300 ماشومان کې شي دا چې سکول دوام نه شوی دی او په ورځ چې کوم دی 600 ماشومان په سکول کې هغه چې پرایمري سکول او میډل سکول پلان سکول ته پاتې دي او نن سکول ته دي او بیا په دې کې ټیک دی او کومه دې کې په تاسو یو ډول کوي چې موږ لا یو ورځ را زیاته کیږي چې د لپاره خلونا مسابق ډېر مننه ګرانو کتونکو رحیم سره موږ چې کوم پرچار کړو دا وګورئ چې دا په دواړو سترګو باندې معذوره دي څنګه یاره دی د دما دوه درې پرې ویډیوګانې هم کړي دي غریب هم دی انتقایي غریب هم دی څنګه چیک اپ دی شو ټوکن یې وسته نه دوه ورځې لیټ ولې شوې اوس یې ټوکن درکړی ټوکن اوس به راځي ښه زر به راځي ښه ستا نمبر ښه او نمبر به دې زر راځي او افغان خو ډېر دي خیر دی لبخان شرکو نه تر تا افغان شرکو ها ګرانو کتونکو دلته کې زمونږ ستر مشر مولانا باري کرم صاحب سره څو خبرې کوو هغوی سره به څو خبرې کوو باري کرم صاحب بخیر باري کرم خان
دا کوم کاوش چې دی د په کوم نظر کې دی دا څومره خلک مستفید کېږي څه وایي؟ خیر الناس من ينفع الناس په خلکو کې بهتر راغی خلکو له فایده ورکړي دا ټول ډاکټران صاحبان چې راغلي چې په دې انعقاد کړي یا د خیر کار کړی دي الله پاک دې ټول دې خیر کړي. ګرانو کتونکو باري کرم صاحب کوم راغلي حاجي دلیل خان سابقا ناظم د زیم هغوی په دې موقع باندې موجود دي څه وایي؟ تاسو کو نن وګورئ دلته کوم RSC شرپاو کې کیمپ لګېدلی دی د خلکو خدمت کېږي او د ډېر های کوالټي هسپتال ټول سټاف راغلی دلته موجود دی. نو دا د جناب افتاب احمد خان شرپاو صاحب او د سکندر خان شرپاو صاحب تعاون سره راغلي. که زه دا ووایم چې دا یو نوې خبره نه ده، کله نه چې حیات خان راغلی دی د خلکو خدمت یې کړی دی او هغه بیا د دې خلکو لپاره شهید شوی دی، د هغې نه وروسته هم دوی دا شروع کړې ده او همدغسې جاري ده. نو دا یوازې مونږ دا نه وایو چې دا کار یې کړی ده. دې نه علاوه که تاسو وګورئ ډېر په کالجونو په سکولونو کې که تاسو وګورئ په KPK کې روډونه داسې روډونه چې په پېښور کې به نه وي او زموږ په دې علاقه کې به وي، دا ټول یو خدمت خلق دی او دا بغیر د جناب افتاب احمد خان شرپاو صاحب نه بل سړی کول ماته ډېر مشکل ښکاري. د هغې نه علاوه که تاسو وګورئ دلته کې دا کوم خدمت کېږي یا دا مخالفت کېږي، نو زموږ په خانانو کې یو دا کوالټي هم ډېره موجوده ده چې هغه وایي چې بھائی دا نه ده چې راغلي او دا زموږ د خلکو لپاره دا عام و خاص دی. هندو دی، مسلمان دی، پاکستانی دی او هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، هغومره خدمت هغومره کار به کېږي څومره چې زموږ د پارټۍ د کس کېږي. نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ډېره ښه خبره ده چې د دې خلکو کوم خدمت وشو او خلک ډېر زیات خوشحاله دي. دا علاوه خلکو محسوس کړه که خدمت کوي نو هغه صرف او صرف جناب افتاب احمد خان شرپاو صاحب او سکندر خان شرپاو صاحب دي. د هغې نه علاوه چې څوک بعضې بلا خلک دا دي چې هغه طنزیه خبرې کوي، نو هغه که دلته راشي او دا وګوري چې دا څه قسم له خدمت کېږي او په کومه طریقه کېږي، نو هغې ته به بیا دا پته ولګي چې څه وشو او څه ونه. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. پرون خفه پدو چې شاهجهان لا نو نو هغه نه هم خفه و چې لکه سړی په داسې موقع څه کوي. نن چې موجود دی نو غورې شور شغب نشته، نو خلک ورسره مینه ساتي، نو بالکل ډېر په پوره من ماحول کې هغه سیسټم روان دی. او پرون مې دا ګیله جعفرشاه ته مې وکړه، مظفرشاه ته مې وکړه چې شاه به پوري چې کوم دی نو شاهجهان له چېر ځای کې را پیدا کړه. نن چې زه راننوتم هغه موجود و او ډېر ښکلی سیسټم چې کوم دی روان دی. نو مشر هر ځای کې د مشر نه بغیر چې کوم دی کار نه کېږي او اوس هغه سیسټم ختم شوی دی. ګرانو کتونکو د چا څه مسله وي شرپا حجرې ته ځې کس به درته ناست وي، تاڼه وي، تحصیل وي، اسپتال وي او څه قسمه مسله وي، نو باقاعده ټیم چې کوم دی هغه شته او په دې مد کې دی د دې نه پس د تور زیړي دپاره د کینسر دپاره کیمپ را روان دی. دا ډېره بهتره خبره ده. د هغې ټسټونه به کېږي، هغه ټسټونه چې کوم دی په زرګو هم ډېر زیات ګران دي. نو ډېر ښکلی سیسټم چې کوم دی هغه روان دی او الله دې کړي چې شرپا خان راته ژوندي وي او دغه شانتې ګوره دا دواګانې دي ورسره په داسې عمر کې الحمدلله زموږ نه جوبند دی، زموږ نه تکړه دی او هر وخت ورسره احساس وي، سوچ وي ورسره او عملي کار کوي. ښه نه دا نه چې په لوډ سپیکر ته وخېږي یو وله او بل وله او بل وله، نه دا قیسې قطارې پکې نشته دی، بس عملي په کار باندې خبرې کوي او داسې ډېر کم سیاستدانان وي چې هغه په کار باندې خبرې کوي. السلام علیکم. تا سره خو دوه چشمې دي. او جی انشاءالله ډېر سعودت سره دی، ډېر ښایسته طریقې سره دی. ما ته دا دوه جوړې چشمې مېلو شوې، یو د لرې نظر یو د نږدې. دې وخت کې موږ ډېر مطمئن یو، خوشحاله شرپا خان نه خوشحاله یو کار انشاءالله په برابر. او اپریشن یې ورته نه دي نه جی دا ترتیب سره ما ته زه شکر دی چې اپریشن نه بچي او که نه وي صحت کارت دی وي اپریشن دی وي مفت ډېر خلک هسې بې سلسله له نو د دغې نه خدا له چې چیک اپ کېږي دا یو ډېره ښه خبره ده. نو کتونکو سبا له هم تاسو راتلی شئ، د دې کیمپ نه تاسو مستفید کېدی شئ، خو هغه په 400 کې په هر ځای کې وي
دا دروازې ورته کولو دي دلته د شیرپو خلک ستاسو خدمت ته ولاړ دي خو دوی تا ته وایي چې لږ اخوا شه لږ دې خوا شه نو دا د دې دپاره درته وایي چې په ډسپلن سره وي او دلته دا کم سټاف او زموږ میلمانه راغلي دي چې دا زموږ نه خوشحاله لاړه شي دوی سره تعاون کوئ د ستاسو لپاره لګیا دي بیا درته وایم چې یو کس هم بغیر چیک اپ چې کوم دی نو هغه نه پاتې کېږي تاسو دلته چشمې هم درکوي د اپریشن ضرورت دی د 2500 نه زیات اپریشنونه شولې او تاسو له دوایان هم درکوي او انشاءالله دې نه پس چې کوم دی د ټول د کینسر دغه هم را روان دی سبا انشاءالله خو ژوندي بیا به خبرې